یو سړی چې ټول عمر منځونه یو مونځ د قضا کړی نه چې شی یو مونځ یې قضا کړی نه خو چې د ده په خپل کور کې بهر پرېږده بهر چاله سترګو اړول ګرانه خبره ده دار د سړی بهر سرې سترګې نشي ګرځېدی خو چې کور کې دننه دی سرې سترګې ګرځېده او ښځه او بچي یا انګیان دي د ده د بعضې عادتونو نه تنګې وي دی به جنت په سترګو ونه منځونه به سر ته ورته کېږي او چې کومه دا خبره کوي چې په ورځ د قیامت به ولې حساب د مانځه کېږي چې په طبخي کې نه دی دا خبره نشي ثابته دا هیڅ قرآن کې نه ده لیکلې دا مولایانو صرف د دې دپاره چې یهود و نصوارا هغو مونځ ریکمینډ کړی دی چې مونځ از اے ویری ګډ پریئر هغوی وایي چې دا بهترین دی ځکه چې هغوی پوهېږي چې په دې مانځه باندې دوی موږ نه امریکا جاپان ایټم بم دوی هېڅ هم نشي کوی په دې باندې بس حج یو ورځې ډېر بهتر یې ستاسو د حج زموږ ډېر خوښ یاره روژه ماړه د مسلمانانو خو به روژه منې دا هغه عبادتونه دي چې انګریز یهودي تمامې دنیا چې د مسلمانانو دشمنان دي هغوی موږ ته خوښ کړي دي چې دا بالکل کوی د دې دپاره کھلی ازاده چوټي ده کم ځای کې چې تاسو مونځ کوی تاسو ته جي اویلیبل چې نمازونه دله جاپان جوړ کړي کافرې دله جوړې سرو زرو جوبرې دي که شی دي چې هغه د شیخ زاید په جومات کې هم راځوړن دی هغه پانوس دا هم دله جاپان او چین جوړ کړي چې د سرو زرو پکې ولګوئ خو یهودو کې د شپږو کالو هلک ته د ټوپک او د اسلحې ټریننګ ورکوي لیدلی دی وړو وړو ماشومان دي اول د پستول نه ورته تجربه شروع کوي په ایران کې د ښځو خپل ټریننګ دی ایران سره که د چا جګړه شوه د ایران ښځې دومره ټرین دي چې ستا تبلیغیان به په منډو ستړي دا ځان سره ولیکه دا وخت را روان دی زه به یا یم یا به نه یم د یهودو مشوم او ښځه ټرین ده مسلمان ته یې ویلي دي چې دا کار دی چې کولو دا دهشتګردي ده یعنی چې کله په تا باندې زه درځم چې ته بالکل سوچه تبلیغي په شان په هېڅ شي نه پوهېږي په خبره پوهېږي موږ هغوی وایي موږ ته دغسې مسلمان پکار دی چینه کې چې کم مسلمانان دي چینه کې چې کم مسلمانانو چیانګ چیانګ دی که چی شي صوبای چې ده لاړ شه په ټول چینه کې د مسلمانانو په صوبه کې به چاړه ونه ګوري هغوی ته که تا خیال کړي هغه دا تاولو والا د ټماټرو کټولو مشینونه هم لیدلي دا یې جوړ کړي دا یې دې له جوړ کړي دي چې که دوی له موږ یعنې هغه یې دومره تنګ کړي دي که هغوی سره چاړه هم ورسره یې کېدی شي هغوی جنګ وکړي هېڅ شی هلته نه پرېږدي خو په مانځه پابندي هلته هم نشته او ته پته ده چې دا یو داسې بخملي عبادت دی چې په دقه مانځه باندې مسلمانانو 1400 کاله حکومتونه بایللي دي 1400 کاله چې څومره انګریز په تا حکومت کړی دی په تا یې د مانځه روژې حج زکات دا یو 4-5 عبادتونه دي چې ته ورته ارکان اسلام دغو 5 برکت یې در باندې حکومت کړی افغانستان نه چې روس وشړلو په مونځ روژې حج و زکات یې وشړلو د افغانستان نه چې انګریز وشړلو دا 10 ملکونه اقوام متحده چې وشړل په مانځه حج روژې زکات یې وشړل عمر فاروق عثمان علي ابوبکر چې دغه لوی لوی هزارها مربع میل باندې حکومت وکړ ولې دی په مانځه او په روژې او په حج وکړ دا دروغ و روایات یې دله جوړ کړي دي چې یاره جي یوه جنګ کې چې کم دی مسلمانانو ماتې وخوړه او سوچ یې وکړ هوښیاران یې کېنول چې دا ماتې موږ وایي چې او یاره یو سنت موږ نه پاتې دی څه چل دی مسواک پاتې دی وی ټولو مسواکونه راواغوستل چې شروع یې وکړه وی چې انګریزانو وی چې هلکه مسلمانان سوالونه راغستي دي غاښونه تېره کوي قسم دی حمله کوي وی وطن یې ورته پرېښ د مسواک قدر یې په دې زیات دا وایي د 200 بیماریو علاج دی پکې
انا لله و انا الیه. د مسلمانانو چې څومره غټ دروغ دوی پر رسول الله ورتړلی دا یهودو نصارا چې ایمان نه راوړي دا ستا د مولا د دروغو د وجې هغه وایي چې دا خو ټول دروغ وایي. نو ستا د اسلام کې چې دا خلق د اسلام نه متنافر دی هغه وایي چې سوا د منځه او د روژې نه وي دا خو چې جومات نه بار راوځي سوچه سپي دي. غلا ته کوې، دوکه ته کوې، دروغ ته کوې. په خبره پوهېږي؟ یو ځل میلې له تلی وم یو هلک لګیا و وی چې کلایي ده کلایي ده کلایي ده لوټې ته به یې داسې اور ورته کړه لکه لوټې باندې به یې تېر کړو. مونږ ډېره غریبانه وه نو مونږ کره لوټې شلېدلې وې. ما وی چې ولا چې بهترینه کلایي ده وړوکی غونې هلک و د نه سړي بچی. ما ورته وویل چې هلکه دا یوه هغه په څو درسې ټکلی غونې وې بس چې په هر څه وې یوه یا دوی مې ترې راواغستې او بس ښکلې ټکلی وې و هغه پسې ورپسې کوله لوټه به جوړېده چې کور ته مې یوړې چې لوټه مې ورته لمده نه ګرمه کړه او چې پکې مې خو د پلاستیک غوې ده ټکۍ وې بره یې پې باندې کلایي لګولې د سره کلایي ونه کلایي خو پېژنې چې په لوټې ویلي سره ونه پلاستیک ور باندې خرڅ کړی و. 2 نمبر شی ته خرڅئ چینه کې د چینه خلق وایي د چینه خلق مسلمانه نور به څومره ذلیل کېږي دا خود ساخته عبادتونو د برکت. چینه کې د هغې علاقې خلق وایي چې مسلمانان راشي او موږ له چشمې راوړي. چیرې جي دا چشمه چې کومه ده په پاکستان کې ډېره نن سبا مشهوره ده. مثال در کوم او دا تقریبا په 200 روپے باندې جوړه خرڅېږي. ته مهرباني وکړه موږ ته دغسې چشمه جوړه کا خو میټیریل پکې دومره کمزوری ولګوه چې هغه موږ ته په 50 روپے پرېوځي موږ به په 200 خرڅوو نو لہذا 1.5 روپے به ګټو. موږ ورته ووایو چې هلکه نو دا خو به چشمه نه شي هسې ګپ پسې وایي بس دقسې شی جوړ کړه ته یې څه کوې. همدارنګې به چوله راوړي اعلی چوله به راوړي چې دا په پاکستان کې مشهوره ده خو ته دا داسې جوړه کړه چې شکل یې همدا وي لیبل پې همدا وي خو میټیریل پکې کم کړه چې ګټه پکې زیاته شي. چې موږ ورته وایو چې دا خو به بیا هېڅ شی نه وي چې ته یې څه کوې جوړې کړه. نو مسلمانان دې له وایي راځي خو چې کله د روټۍ ټایم شي داسې به موږ لاړ شي موږ ورته چې نه 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 غیر مسلم سره روټۍ نه ده جایز چې موږ ورته چې شی دی چې په ما 2 نمبر جوړولو جایز دی. دا 2 نمبر شیان چې را باندې جوړوي په خپلو مسلمانانو یې خرڅوي دا جایز دی او ما سره روټۍ نه ده جایزه. مسلمانه ته یې په دغو خبرو غولولی تا ته یې ویلي دي چې نو کوئی پرابلم نه یې خو روټۍ ورسره مه خوره. ما نه خلک پوښتنه کوي یاره چې د شیعهګانو سره عیسایانو سره یهودو سره هندوانو سره روټۍ جایزه ده. زه ورته چې بلکل جایز ده دې کې څه خبره خو دروغ ورسره ویل نه دي جایز دوکه ورسره نه ده جایزه او هغه ته کوې بس خو څه به زه دې ملک ته هسې زړه مې شین که زړه